السلام علیکم ملګرو. په سعودي عرب کې چې څومره هم د ضلع نوشهره مسافر دي نو د هغوی دپاره خوشخبري دا ده چې د ضلع نوشهره یو کمیونټي په سعودي عرب کې جوړه شوې ده او د دغې کمیونټي مقصد به د مسافرو مدد کولی. څومره هم د ډسټرک نوشهره مسافر دي اوس په تاسو وایي چې صرف د ډسټرک نوشهره مسافرو دپاره دا خوشخبري ده. نه جی، د هر ډسټرک خپله یو کمیونټي جوړوي، خو چونکې د ډسټرک نوشهره کمیونټي نه وه نو دا کمیونټي اوس جوړه شوې ده او د دې کمیونټي مقصد چې کوم دی هغه صرف مسافرو له چې څومره هم درپیش مسایل وي هغه کمیونټي به دغه مسایل حل راوباسي. که هغه اکسیډنټ وي، که هغه کپنۍ کې څه لانجه وي د یو مسافر، یا کپنۍ د طرفې ورله تنخوا نه میلاویږي، یا نوره داسې څه حادثه وي، یا بیماري وي، یا بېروزګاري وي، هر قسم مسایل دپاره به دغه کمیونټي د هغه مسافر مدد کوي. دا کمیونټي چې څومره هم مسافر جوین کړي د دوی به یو خپل کمیونټي جوړیږي. دا کمیونټي به د ډسټرک نوشهره مسافر جوین کوي. دوی باقاعده پروګرامونه کیږي، دوی باقاعده میټینګز کیږي. په دغه میټینګ کې څومره هم مسایل هغه ډسکس کیږي مسافرو دپاره. سپیشلی مسافر الله مکه خدای مکه چې کله یو مسافر په بل وطن کې وفات شي نو د هغه لاش بیا وطن ته لیږل ډېره زیاته ګرانه شي. په څو ورځې د هغه لاش هلته په سعودي عرب کې په تلاجه کې پروت وي یا هاسپیټل کې پروت وي نو هغه خپل وطن ته لیږل بیا ډېره زیاته مشکله وي، ځکه په هغه وطن کې څوک وینه چې د هغه لاش ولیږي یا په هغه باندې پیسې ولګوي. نو د دغې کمیونټي مقصد صرف دغه دی، غټ مقصد یې عمده دی چې کومه هم داسې غټه مسله راځي نو دغه مسله به دا کمیونټي په شریکه باندې حل کوي. دې کمیونټي کې ډېر زاړه کسان، ډېر ایکسپیرینس کسان چې په سعودي عرب کې 13 کاله 20 کاله 25 کاله ژوند تیر کړی دی په دغه کمیونټي کې شامل دي. دوی له هر قانوني لاره معلومه ده. دوی سره چونکې د وکیلانو ټیم هم شته، دوی سره هاسپیټل کې چې کم کسان کار کوي ډاکټران وغیره هم شته. مطلب سعودي عرب چې څومره هم رولز اینډ ریګولیشن دي نو هغه دغه کمیونټي کې هغه کسان شامل دي چې له هر رولز اینډ ریګولیشن معلوم دي. نو د کمیونټي مقصد صرف دا چې د ډسټرک نوشهره څومره هم مسافر دي چونکې دوی کمیونټي ونه اوس جوړه شوه او د دې کمیونټي مقصد صرف او صرف دا چې څومره هم په دوی باندې مسایل راځي دغه مسایل حل به راوباسي. دوی باقاعده اډمن دی او اډمن دا نه چې لکه مطلب یو سړی را پاسېدلی او هغه په خپله خوښه دغه سیټ ایشتلی دی. دا په اوټونو باندې د خلکو په څومره هم کمیونټي کسان دي د هغوی په خوښه باندې اډمن جوړیږي او داسې اډمن جوړیږي چې هغه ذمهداري اوچتولی شي، هغه هر ځای له ځان رسولی شي، هغه هر مسافر له ځان رسولی شي، هر سخته کې هغه له لارې ګودرې معلومې وي. نو داسې که یو کس دغه کمیونټي جوین کول غواړي نو هغه خپله هم اډمن دی. که چېرې هغه سره اختیارات هغه خپل هغه ټول اختیارات ځان ته راوړل غواړي نو بالکل هغه هم اختیارات راوړېدی شي. ځکه خو شرط پکې دا دی چې هغه ذمهداري اوچتولی شي او هغه د هر څه نه خبري هغه هر چا له ځان رسولی شي او بل هغه د سعودي عرب لارو ګودرونه او د قانون نه هم خبري نو هغه کس اډمن چونکې دوی سره ښه زاړه کسان شته په کمیونټي کې او ډېر ایکسپیرینس کسان ورسره شته. دا د ډسټرک نوشهره کمیونټي په دوبۍ کې هم جوړه ده، یو اے ای کې، چې په یو اے ای کې د هغې خدمت ما په خپله سترګو باندې کتلي دي. اکثر مسافر وفات شي د هغه بیا وطن ته لیږل چې کوم دی عمده کمیونټي کوي. ما په خپلو سترګو باندې کتلي چې په هغې باندې ډېره زیاته خرچه هم راځي او ډېر په کم ټایم کې هغوی دا مسافر لاس چې کوم دی خپل وطن ته واپس لیږي، ورسره نغد هم لیږي، د کور خرچه چې کوموي هغه ورله هم ورلیږي، څه ټایم دپاره د بچو خرچه ورله هم ورلیږي، څه ټایم دپاره د هغه چې دلته کم ګاډی وغیره وي ورله هم مطلب دې ځای کې چې څومره هم حساب کتاب وي کپنۍ سره هغه ورله ختم کړي او د هغه کور ته باقاعده ښه په طریقه باندې مشر ته د هغه مشر ته هغه پیسې ورولېږي. نو دغه رنګ دا په سعودي عرب کې هم دا کمیونټي جوړه شوې ده چې څومره هم مسافر سره مسایل راځي، کمپنۍ کې کیس وغیره کپنۍ سره کفیل سره لانجه وغیره راشي، بیماری راشي، هسپتال منډې تړې راشي، ځکه مسافرۍ کې یوازې شي. جی هغه چې کله بل وطن ته لاړ شي نو هلته هغه یوازې شي، د هغه نه منډه تړو څوک نه او بیا چې کله بیمار شي په کټ باندې پرېوځي نو بیا خو بیخي د هغه څوک وینه. نو دغه کمیونټي مقصد صرف دا دی چې په سخته کې به دغه مسافر له لاس ورکړی کېږي، په سخته کې به د هغه مالي مدد کېږي. تیمک اللامکه داسې مرګ پکې راشي نو د هغه کور والا ته به د هغه چې څومره هم امانت وي سعودي عرب کې، کپنۍ کې څومره هم پیسې وي، څومره هم منډې تړې وي، اب ورله عمده کمیونټي وایي. عمده کمیونټي د هغه د هر څه ذمه داره ده، د هغه د پیسو د هر څه امانت سره به هغه پیسې کور ته وررسېږي. دې کمیونټي کې ډېر مشران کسان موجود دي، څنګه چې ویډیو کې تاسو له ما وی ډېر پوهه کسان پکې موجود دي. کمیونټي جوین کولو نه مخکې تاسو کوشش وکړئ چې دوی سره ملاقات هم وکړئ. دا کمیونټي چې تاسو څومره دې کې څومره ګڼ تعداد کې خلک شاملېږي دومره به دا کمیونټي ګرو کېږي. څومره کمیونټي ګرو شي دومره چې په مسافر سخته راځي نو دا کمیونټي به مدد کوي.
د ستا قانون سره ستا عدالت کې کیس راغو د کمیونټي کې به داسې خلک هم موجود دي چې به وکیلانی داسې خلک په هم موجود دي چې به عدالت کې کار کوي ای بل د هر څه نه خبري د ستا بیماری راغ نو د کمیونټي کې به داسې خلک هم موجود دي چې به هسپتال کې کار کوي ای به ډاکټرانی نو ای به ستا التمنډه تړه کوي ته مکه الله مکه وفات پکې راغو څوک پکې وفات شي نو داسې خلک پکې موجود دي چې د دې هر څه نه واقف دي چې څنګه لاش وطن ته لېږل کېږي څنګه دغه ډاکومېنټس کلیرنس کېږي څنګه کمپنۍ دغه پیسې روزي څنګه کمپنۍ کې دغه کومه سکیورټي جمع وي یا کوم دغه تنخواګانې بندې وي هغه څنګه روزي نو دا کمیونټي د تاسو کمپلیټلی ذمہ دار ده جی دا تاسو جوائن کړئ او دې مطلب د تاسو د فائدې لپاره ده د کې اډمن چې کم دی هغه هم د خلکو په اوټ باندې اډمن سلیکټ کیږي دا نه چې یو کس په د دې هر څه ذمہ واري چې بس نه زه هر څه به ما سره یو زب ویګو زما کار ویګ نه جی څومره هم کمیونټي کې خلک دي ای به اډمن سلیکټ کوي چې دا کس په اډمنی دی به منیجمنت کوي دی به هر څه چې کم دی د پسر دی منډه تړه د پسر د ځکه مسافرۍ کې ډیرو خلکو سره ټایم هم ني نو داسې کس هغه اډمن جوړ کړي چې هغه سره ټایم هم وي هغه په قانوني لارو باندې هم وي هغه سره ریسورسز هم وي هغه هر چا ځان هم رسول شي نو داسې کس دی الریډي اډمن جوړ کړي او بیا دی وقتن فوقتن د میټینګ هم کیږي په هغه میټینګ کې د راتلونکي پلانینګ هم ډیسکس کوي که داسې څه مسله وي په هغې باندې هم خبره کوي مطلب هر ځل ځان هم رسول شي نو مقصد مې د خبرې دا دی چې دی کې د چا پرسنلی فایده نشته دی دا ټول چې کوم دی صرف د یو بل د ښې دپاره د کمیونټي کې رایوځای شوي دي هر سړي سره مکمل اختیارات دي دا نه چې بس یو کس په پکې وي او مشر او به فیصله کوي نه چې تا جوائن که ته هم مشر ته هم فیصله کولی شي ته هم خبره کولی شي ستا خبره باندې به هم عمل کیږي ستا خبره هم ته هم اوټ ورکولی شي چې دا فلانې کس په دغه ته هم ځان له بس مطلب د دې کمیونټي څه شوه نو ته هم ځان له مشر چې ته هر چا له ځان رسولی شي او تا سره څه قانوني اختیارات هم شته دی تا سره څه پاور هم شته په سعودي عرب کې نو ته د دې ګروپ اډمن ته د دې ګروپ منیجر ته هر چا له ځان رسوه هر څه به ستا په لاس کې وي دا مطلب د کمیونټي مشر یو کس نه دا چې څومره کسانو جوائن کړه دا ټول د دې مشران دي دا ټول به فیصله کوي خو فیصله به هغه باندې کیږي چې کومه د کمیونټي د پاره خي کومه د مسافر د پاره خي ډیره زیاته مننه جی ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې څومره هم مسافر دي د ډیسټریکټ نوشهره ایله دا ویډیو ورسې وغي دا کمیونټي جوائن کی ډیره زیاته مننه جی والسلام